نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم ناظرین او سامعین د حضرت پیری طریقت رهبری شریعت پیر دلاور خان صاحب چې زما سره خوا کې هغې موجود دي، دا وخت د هغې په مدرسه کې په الډن علاقه کې اماندرۍ ته نږدې د هغې سره مدرسه کې موجود یو. دا د هغې مدرسه ده، الحمدلله د اهل سنت والجماعت عظیمه اداره ده، بهترینه اداره ده. فلحال په دې کې د تجوید کورس شروع دی، د ناظرې کورس شروع دی او دارنګې د حفظ کورس پکې شروع دی، درس نظامی پکې هم شروع ده. او فلحال زموږ سره د درس نظامی دپاره د حضرت شیخ القرآن و شیخ الحدیث علامه پیر سید قادری صاحب دامت برکاتهم العالیه د هغې نامور شاگرد حضرت العلامه و مولانا محمد اقبال چې هغې د کالام سره تعلق دی، هغې زما سره د خیړښته موجود دي. هغې دلته د درس نظامی فرایض سرانجام کوي. الحمدلله ښه قابل نوجوان عالم دین دی او په درس و تدریس کې ښه مهارت لري. د خپلو استادانو، د خپلو شیوخو، د خپلو صاحبانو سره دعاګانې دي، د هغې نظر دی پې. الحمدلله ښه قابل عالم دی. نو څومره زمونږ دوستان تعلقدار چې زما دا اواز اوري، نو هغې ټولو ته زه د خپل طرف نه یو پیغام ورکوم، یو دعوت ورکوم چې دا یو داسې مدرسه ده چې زمونږ با اعتماده اداره ده او زه په خپله باندې دې ځای ته وخت په وخت باندې حاضري کوم. نو خپل تاسو ته دا عرض دی، دا درخواست دی، که د چا بچي داسي معصومانان ناظره وایي تجوید کوي، درس نظامی کوي، حفظ کوي، په هره شعبه د دین کې چې هغې داخله اخلي، انشاءالله څومره سهولیات چې هغه به دې ته دلته میلاوي او په دې اداره کې خپل بچي داخل کوي او د موقع نه پیدا والی، دا د آخرت دپاره د کامیابۍ او کامرانۍ یو ذریعه ده. رب العالمین جل شانه نه په دعا غواړو الله کریم جل شانه دې د پیر صاحب په علم او عمر او د دې په دې خدماتو کې نور هم اضافه وکړي. الله تعالی جل شانه دې د مولانا صاحب هم په علم او عمل کې او په دې خدماتو کې نور هم اضافه وکړي. الله تعالی دې زموږ ټولو په حال باندې خصوصي رحم وکړي او ټولو ته یو ځل بیا اپیل دی، درخواست دی چې په دې مدرسه کې د خپل بچي شریک کوي زموږ سره او دغه د دین د خدمت کولو دا توفیق مقام له زموږ د مولانا صاحب له زموږ پیر صاحب له ورکوي. وما علی الا البلاغ.